نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تر سو پورې چې په دې مخ د ځمکه د الله نوم ویل کېږي تر هغه پورې قیامت به نه راځي او کله چې د دې مخ د ځمکې نه د خدای نوم ختم شي بیا به الله د ځمکه او د اسمانونه او د هر څه تباه کړي او قیامت به راشي رونو قیامت چې راځي ناګهاني نه راځي د قیامت خپل نخې نښانې دي پیغمبر علی السلام دا غي بیان کړی دی ډېر نخې د قیامت چې کومې وړې وړې نخې دي هغه تقریبا نخکار شي دي او کومې چې غټې نخې دي لوی نخې د هغې انتظار دی او نبی علیہ السلام فرمایي چې هغه غټې نخې به هم موجودېږي یو د هغې غټو نخونه په دې مخ د ځمکه د یهودیانو او عیسایانو غلبه ده پیغمبر علیه السلام ډېر مخکې فرمایلی دي چې په دې مخ د ځمکه به د یهودیانو او عیسایانو غلبه راشي د مسلمانانو حکومتونه او سلطنتونه به ختم شي او خصوصا قیامت ته نږدې به د یهودیانو او عیسایانو حکومتي دا ټول علاقې دا زمون وطن دا رنګ افغانستان خراسان ایران روم او فارس شام او لبنان اردن فلسطین او د افریقې ملکونه چې څومره دي په دې به د عیسایانو او یهودیانو شریک حکومت راځي مسلمانان به دومره تنګي چې یو ځای کې به مسلمان خپل سر نشي ښکاره کولی او که مسلمان سر ښکاره کوي او دی وایي چې زه مسلمان یم نو هغه ته به مضبوطه سزا ورکوي داسې وخت به راشي نبی علیہ السلام فرمایي داسې وخت به راشي د ایمان او اسلام بلاس کې نیول دومره ګراني لکه سکاره په لاس کې نیول یو سړی چې سکاره په لاس کې نیسي دا اسانه خبره نه ده دغه رنګې ایمان د ایمان ساتل او ځان ته مسلمان ویل ځان ته مؤمن ویل یو خو هغه مسلمان دی چې هغه هر څه سره ها کوي که کافر سکار کوي وای ته هم خکې او که مسلمان سوي نو وای ته هم خکې دغه خو بوس مسلمان دی نبی علیہ السلام دغه مسلمان ته بوس ویلی دی دا بوس دی وای دی باندې الله پروا نه ساتي کم چې د زړه نه هغه کلک او مضبوط مسلمان دی نو هغه مسلمان درته یادوم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه مسلمان بنئ بیا او کوي نو پټ بی او کده سرخ کارا کوي نو وحی بی او تباکی بی هغه مسلمان هغه بوس مسلمان چې کوم د یهودیانو او عیسایانو ملګری دي فقط دغه مسلمانان به په مخ د ځمکې او په دغه مسلمانانو نبی علیہ السلام فرمایي خدای هیڅ پروا نه ساتي خدای او د هغه مسلمان نه ګرځي خیر د دغه يهوديانو او عیسایانو د شریک حکومت به ډیر شي ټول ازمکه باندې بخوار شي او د مدینه منوره خواته یو علاقه ده خیبر وته وي هغه ته به د يهوديانو او عیسایانو حکومت ورسي خو یو ځکه چې کفر مخره او چت کی نو الله اسلام لهم بیا بره ور کوي مسلمانان براغون شي چې مونږ بس چل کو دا خدا کافر عیسایان او يهوديان راغلل او زمون هغه مقدس ازمکه مدینه منوره او مکه مکرمه ته راغلو وس بس کو دې سره هغه براغون شي او یو نیک سړی وي
چې هغه ته به مهدي ویل کیږي او د هغه مهدي نوم به د پیغمبر علی السلام په شانتي محمد بینومي د پلار نوم به عبد الله او د مور نوم به امینه کم چې د نبی علی السلام نوم وو دا پیغمبر علی السلام فرمایي د مهدی نوم به زما د نوم په شانتي د پلار نوم به زما د پلار په شانتي د مور نوم به زما د مور په شانتي او فرمایي نبی علیہ السلام چې د هغه شکل به هم تقریبا زما برابرۍ او داغه خوې به هم زما په شانتي دا یو نیک سړی وي یو بزرگ انسان وي یو ولی الله انسان وي مدینه منوره کې وي خلق بداسي تو مې شروع کی چیرې دا سړی خسړی دی دې بادشاہ کول پکار دی دې په هغه ځای نه راوتښتي مکه مکرمه ته براشي دې د پاره براوتښتي چې هسې نه دا خلق مخبل بادشاہ مقرر نکي یریږي به د بادشاہي د بوج نه خو نبی علیہ السلام فرمایي د دنه به مخ کې ډیر خلکی چې هغه به په دروغه د مهدی داوا کوي او د مهدی نخ نبی علیہ السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم خولی دا هغه درته خیم دې چې کله راشي مکه مکرمه ته دې به طواف کوي او د شام او د یوزه بلځه نیکان ابدال چې کوم نیکان خلق دي هغوی به هم راغلي او په دې سوچ کې وای دا نیکان چې ځان لا یو مشر جوړول پکار دي یو بزرگ او یو نیک انسان ځان لا بادشاہ مقررول پکار دي په دې فکر او سوچ کې وای ناګهانه هم دې مهدی باندې به نظر ولګي خلق به هم د صفت ورته وکي چې دا ډېر خسړی دی د مدینه منورې نه راغلی دی مکه مکرمه ته او حج کوي هغوی به په زور راونیسي پیغمبر علی السلام فرمایي د حجر اسود او د مقام ابراهیم په دې منځ کې به راونیسي په زور به راونیسي دی به انکار کوي دوی ورته وایي مونږ دې نه پریدو ستانه بغیر مونږ بل سړی مشر نه منو لاس به ورلور کې او بیعت به ورسره وکړي او دغه ځای کې به هغو خلیفه کې وس پیغمبر علی السلام د رښتونی مهدی سنخ خوولې دي چې کم وخت کې خلق بادشاہ مقرر کی دا به د رمضان د روزې میاشتې یو نه خیدا دا دویمه نه چې په دغه روزه کې بس په امید تندر نسی دریمه نه خیدا دا په دغه روزه کې با په 15 ورځ نور هم تندر نسی سپومۍ به هم تندر نسی او نور به هم په 15 روزه تندر نسی او سلورمه نه خیدا دا چې کم وخت کې د بادشاہ او خلیفہ مقرر شي د اسمان نه به یو غیبی आवाज وشي چې کم وخت کې د بادشاہ او خلیفہ مقرر شي د اسمان نه به یو غیبی आवाज وشي هذا خلیفۃ الله فی الارض فاسمعوا له واطيعوه هذا خلیفۃ الله فی الارض فاسمعوا له واطيعوه د خبر او منی او د تابعداري وکي دا د الله خلیفہ دی یو غیبی आवाज به وشي چې د بادشاہ مقرر شي د مسلمانانو بلګه ساتیر شي چې زه یو مشر خو مقرر شو عیسایانو او يهوديانو به مسلمانان ټول تتر بتر کړي د مسلمان زې بنې معلوم کم مسلمانان چې په ګټونو کې پټ دي هغه به هم را میدان ته شي رو برا جمع کیږي هغه سوچ مسلمان مهدی
دی به اعلان وکړي چې تاسو خو زما ملګري شوئ، زه خلیفه کړم، خو د نن نه به زه جهاد شروع کوم د عیسایانو یهودیانو سره. خبره به پرېږدم نه، ما سره ملګرتیا که کوئ ډېره ښه ده، که نه زه نه کوم خلافت. خلک به ورته سینه وډبوي چې موږ ستا ملګري یو، جهاد به شروع شي. دی چې جهاد شروع کی، الله به عیسایانو له رو رو شکست ورکوي، لږ لږ شکست به مومي. اخر وخت کې به دی شام ته راورسي. د بیت الله نه او د مکې مکرمې او د مدینې منورې نه تر شامه پورې دا علاقه به دی فتح کی، او چې څومره یهودیان او عیسایان دي هغه به ټول ختم شي. دغه علاقو کې چې دی شام ته راورسي، نو هلته یو دروغجن به आवाज وکړي چې دجال راووتو. دی به وایي اوس د ده مقابله پکار ده، دله ورتلل پکار دي. لیکن هغه خبره به غلطه، هغه به دروغ وخیږي. صرف یو فایده به پکې دته ورسیږي، او هغه ده چې مسلمانان به لږ بیدار شي. 9 کاله به مهدي په مخ د ځمکه د عدل او انصاف حکومت کوي. دا مهدي به لګیای خپل کار به جاری ساتي. دی کې به په حقیقت کې دجال راشي، دجال به را پیدا شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي 40 ورځې به دجال په دې مخ د ځمکه ګرځي. 40 ورځو کې به هغه د مشرق نه د مغرب پورې او د شمال نه جنوب پورې په دې علاقه به چکر ولګي. او دا سلويخ ورځې به څنګه وي وړمبۍ ورځ به دومره اوږدی لکه د یو کال برابر، دویمه ورځ به دومره اوږدی لکه د میاشت برابر، دریمه ورځ به دومره اوږدی لکه د یوې هفتې برابر، او باقی ورځې به داسې وي لکه عامې ورځې. او ده به د خدای دعوه کړي، دی به وایي زه خدای یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دی به ډیر مالدار وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې مخ د ځمکه چې څومره معدنیات سره او سپین زر دي دا ټول به د دجال تابع وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خلکو ته به مړ ژوند کوي چې आवाज وکي په مقبره کې، د هغې خلکو په شکل کې به شیطانان د ځمکې نه راوځي. یو به شیطانان، خو د هغوی د خپلوانو شان به. نو دی وجې نه به ډیر خلک ګمراه شي، ډیر خلک به په ایمان راوړي. هغه مسلمانان به ټیکي چې کم سوچه مسلمانان دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ګوره خدای نه دی، پوه شئ. ولې چې دی به پخې سترګې ړونی او خدای ړون نه دی، الله کې عیب نشته، او د ده ښې سترګې به ړندی. او د دجال په تندي به لیکلي کافر، خو سوچه مسلمان به یې نه. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کم قوم په ایمان راوړي دجال به هغوی له باغونه ورکوي، او چې کم په ایمان نه راوړي په اور به یې سوځي، بارانونه به راوري، او څه ډېر ناشنا کارونه به کوي. دی وخت کې به الله حضرت عیسی علیه السلام راکوز کی. پیغمبر علیه السلام فرمایي د 2 فرشتو په وزرو به لاسونه ایښودي، او د بیت المقدس د 2 منارو په خوا کې به دی راکوز شي.
او دا سر به د اوبو لوندي او عیسی علیه السلام لبا الله ډیر طاقت ورکړی. عیسی علیه السلام چې راکوش شي مهدي به ورته خپله مسله پرېږدي چې را مخکې شه. دی به وایي نه، امام مهدي ستاسو نه دی او زه به هم ستاسو قرآن باندې فیصلې کوم. او عیسی علیه السلام به د عدل انصاف حکومت په خپله شروع کړي. دجال پسې به وګرځي. عیسی علیه السلام به یو ځای کې لاندې کړي، په خپله نیزه به یې ووهي او مردار به یې کړي او خلکو ته به وښیي سړی ځان ته خدای وایي، دا د هغه اشر دی. الله به عیسی علیه السلام ته حکم وکړي چې دا خپل ملګري کوهتور ته بوځه، یو مخلوق دی هغه راوفرو چې هغې سره د جنگ د هیڅ چا هم طاقت نشته. کوهتور کې به الله یاجوج او ماجوج راخواره کړي، د ځنګل ځناور او هر څه به وخوري. عیسی علیه السلام به الله ته زاری شروع کړي، نو د هغوی په دې ترخونو کې به دانې راوخیږي او ټول به هلاک شي. عیسی علیه السلام چې بهر راوځي نو ډیر بدبو وي. عیسی علیه السلام به الله ته سوال وکړي چې یا خدایه د دې بدبو نه مونږ دمه کا. نو الله به باران وکړي او هغه بدبو به ختم شي. بیا به د عدل او انصاف حکومت شروع شي، خو بیا به کافر زیاتیږي او مسلمان به کمیږي. داسې وخت به راشي چې په مخ د ځمکه به یو کلمه ویونکی سړی هم نه وي، د خدای نوم به بالکل ختم شي او انسانان به یو بل سره داسې ژوند کوي لکه د ځنګل ځناور، د خرو سپو په شان. نبی علیہ السلام فرمایي او یو هوا به راوالوځي چې کم مسلمان دی او هغه باندې لګي دی به مري. ټوله دنیا به د کافرو نه ډکه شي. دغه وخت به د انور د مغرب نه مشرق طرف ته راوخیږي. په دغه ټیم به توبه بنده شي، د هغې نه پس د هیچا توبه به نه قبلیږي. خیر خلک به لګیای خپلو کارونو کې، څوک به دکانداري کوي، څوک به خوراک کوي، څوک به څه کار کوي، څوک به څه کار کوي. د جمعې ورځ به د محرم د عاشورې 10مه ورځ به او د سحر د مانځه نه پس د نور ختو نه مخکې به اسرافیل علیه السلام شپېلۍ ووهي. د دې شپېلۍ سره به ټولو خلکو نه ساګانې والوځي، ختم بشي او یو مضبوط کړه زهر به شروع شي. اسمان به ټول ټوټې ټوټې شي، ځمکه به داسې والوځي لکه دا مالوت چې په هوا کې الوځي. غرونه به ختم شي، دا سپوږمۍ به ختم شي، نور به ختم شي، ستوري به ختم شي. بیا به رب العالمین دا مخلوق واپس را ژوندی کی. د شام په ځمکه دا به خدای بیا خوره کی او خلکو سره به حساب کتاب شروع شي.